ثوابۍ د دې څادر خو ځان له یو تاریخ هم دی هسې د بورقې چې کوم ځای شروع شوي دي که نه نو د هر چا به څه یو تاریخ لیکن د ثوابۍ د دې برګ دا چې سره سره ټاکي په کوم څادر باندې دي دا خو دومره یو عجیب او عظیم او ناشنا تاریخ لري تاسو په دا څادر څنګه شروع شوی دی دا سرو سرو ټاکو والا څادر دا چې کله سیکانو دلته حمله کړې وه او شاه منصور په مقام باندې د سیکانو سره د ثوابۍ د یوسفزي قبایلو جنګ شوی و نو دا چې څومره یوسفزۍ والا قبیلې دي دا ټول راغلي په شاه منصور کې باقاعده جنگ وشو او سیکانو شکست خوړلی و د دیونه نو د دې علاقو چې د چا چا نارینه دي جنگ کې شریک وو زنانه راووتې په منډو منډو رالې چې د خپلو نارینهو حالات نه ځان خبر کړي څه چلو شو چې زنانه راورسېدې نو د دیو خاوندان زامن رونه دا شهیدان شوي وینې به یې دی دیو خپل سپینې څادرې چې کوم د زنانو په سر وې هغه څادر یې راواغستې او په خپلو شهیدانو باندې خورې کړې چې په شهیدانو خورې کړې نو په دې څادر کې د وینو نښې جوړې شوې د وینو نشانات څادر راښکودل او د ثوابۍ زنانو دغه څادر ډېر په فخریه انداز باندې د شهیدانو په وینو رنګ شوی څادر خپله پرده جوړه کړه خپل د حجاب کپړه جوړه کړه او دا یاد دومره مضبوط شو او دا دومره د دوی خوښ شو چې تر ننه پورې باقاعده پرنټډ څادر په سور ټاکي باندې څادر جوړیږي نو څادر سپینې که شینې کر څنګه سور ټاکې به خامخا یې پې دا د هغې شهیدانو د وینو یادګار دی تر ننه پورې هغه زنانه په سره د ثوابۍ زنانه تاسو وګورئ هغه هم دغه څادر په سره او څه نورو خلکو هم هغې نه نقل کړی دی اب هغه څادر یې په سره لا اله الا الله لا اله